बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर मंग शुरू करे पाकिनन जवन लेक्चर नंबर 3 दे पदी का मंग स्टडी को पदी का मंग स्टडी को द पिट्यूटरी ग्लैंड बारे के दे मरख के लेक्चर के बस सेकंड लेक्चर के मंग वी चारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड पे मींस के संग को रिलेटेड द्वारा मंग वी हाइपोथैलेमस छिदे द खासर के पार्ट ऑफ द ब्रेन दे न्यूरॉन्स दी टिक दा हो दा न्यूरॉन्स چې د نیورو سیکریټری سیلز دی په دې کې او دا نیورو سیکریټری سیلز چې د هارمونز کریټ کوي ته موږ نیورو هارمونز ویلو او دا نیورو هارمونز چې دی انټیریور پیچوټری لوب ته خو د بلډ په ذریعہ سره راځي مطلب دلته یو خپل هارمون پیدا کی هغه هارمون چې دلته کې راشي نو انټیریور پیچوټری لوب سټیمولیټ کی هغه بیا کانسرن هارمونز پیدا کوي خو دا نیورو سیکریټری سیلز چې دی دوه چې کوم هارمون پیدا کی دوه هارمون پیدا کوي یو اکسیټوسن او یو ای ډی ایچ دا دوه راځي او صرف دلته سٹور کیږي ار ټایم بیا ریلیز کیږي ټیک ده نو زمونږ سره پیچوټری ګلینډ چې دا چې د اٹیچ شوی د هایپوتلمس ته مطلب بیلو د هایپوتلمس ته په یو سټاک وته اٹیچ شوی دی د سټاک ته موږ وایو انپنډیبولم کنه د سټاک ته موږ وایو انپنډیبولم وس لپاسه هم تاسو سره بلډ کیپیلریز دی لاندې په دې کې د بلډ کیپیلریز د انټیر پیچوټری لوب کې نو دی وین ته بیا موږ وایو hypothalamic hypophyseal portal vein بدی ته موږ دا بدی دوه بل تلینګ شي دي نو پیچوټری ګلینډ چې this is the smallest of all the endocrine gland په endocrine gland کې ډېر زیات وړو کې ده ټیک دا 0.5 ګرام د دې ویټ 0.5 ګرام نو this is the smallest of all the endocrine gland 0.5 ګرام د دې ویټ ټیک ده او لارجست endocrine gland چې دا thyroid gland هغه 25 to 30 ګرام ټیک ده او پریزنت بیلو د hypothalamus د hypothalamus نه بیلو ده inactivity called ciliatarsica او مطلب د هایپوتلمس چې د تاسو د پیچوټری ګلینډ د خو د سکل چې کوم فلور هغه کوم بون د سپیناډ بون د سپیناډ بون په اکټیویټي کې موږ وی پروت به تر لیکچر کې موږ وی پروت د اکټیویټي ته موږ وی ciliatarsica کوم چې د سپیناډ بون جوړ کړل اووایډ ان شیپ کې اول ټایپ دی پی سایز مطلب دومره وړو کې د لکه د مټر دانې مقدار ټیک ده نو دا زموږ سره چې پروت که سپوز موږ دا لاینز د پور برین په دې میډ باندې کېدو ټیک ده او دا لاین چې ورټیکلی موږ کېدو هاریزونټل ورټیکل لاین چې بل کم ځای کراس کړو دا ځکه چې سره بیس باندې سب پروت دی پیچوټری ګلینډ پروت دی اٹیچ ټو د هایپوتلمس او دا پیچوټری ګلینډ هایپوتلمس ته اٹیچ شوی دی بای مینز اف سټاک لایک سټرکچر په یو سټاک باندې which is made by bundle of neuron پکې bundle of neuron دی and hypophytic portal hypophyseal portal vein پکې د سټاک لایک سټرکچر is called infundibulum ته موږ infundibulum وایو divided into three lobes په دې کې 3 lobes زموږ anterior lobe of pituitary gland posterior lobe of pituitary gland intermediate lobe of pituitary gland موږ ویلو چې anterior lobe of pituitary gland چې د زموږ سره نه هارمونز خارجي خو موږ وی دا انټرمیډیټ لوب نه دی د امبریونیک کنډیشنز کې په امبریونیک لایف کې د موږ سره جدای خو چې کله اډلټ هوډ تر شو نو د دوه بیا څه شوی په بلکې مرچ شوی نو بیا د انټرمیډیټ لوب ته انټیریور لوب اف پیچوټری ګلینډ او انټرمیډیټ لوب د دوه ته شر موږ اډینو هایپوفایسس وایو اډینو مینز ګلینډولر د په خپل باندې ګلینډ مطلب هارمونز پیدا کوي پوسټیریر لوب ته موږ نیورو هایپوفایسس وایو چې دا نیورونز په دې کې راغلي هغه خپل سب نیورو هارمونز دلته راوړي سٹور شوی دا ریلیز کوي anterior lobe of pituitary gland. The hypothalamus controls the anterior lobe of pituitary gland. Anterior lobe of pituitary gland by releasing its own neurohormones. The hypothalamus controls the anterior lobe of pituitary gland. The hypothalamus is the anterior lobe of pituitary gland control guys. Because the hypothalamus secretes releases its own neurohormones. The خپل neurohormones پیدا کی which travel by means of hypophyseal portal vein up of hypophyseal portal vein باندې راشي down to the anterior lobe of pituitary gland دې ته راشي where it stimulate the particular type of cell هغه cell activate کی somatotroph cell لی electrotroph cell لی thyrotroph cell لی gonadotroph cells activate کی او خپل constant hormone پیدا کوي No, actually the anterior lobe of pituitary gland is considered as the master gland. Kamanga pituitary gland the master gland vayu chara the total body functions control kai the neuroendocrine gland development the neuroendocrine gland hormonal secretion the neuroendocrine gland stimulation that to the plus kide ho asal kya chi kam lobe de naga zam sar anterior lobe de da glandular de اډینو چې دا خو دا خو نیورو دی دا خو بس مطلب سپکه نیورو هارمونز پراته لیستو نو actually the anterior lobe of pituitary gland is considered as the master gland of endocrine system because ځکه چې it secretes a large number of hormones ځکه چې anterior lobe of pituitary gland ډېر هارمونز پیدا کوي په تر لیکچر کې منګو وی کنه in which some of the hormones was by the مختوایو in which some of the hormones control body functions په دې کې زیاتره هارمون body functions control کوي directly ځینې په body function direct control کوي ٹھیک ده لکه growth hormone direct کار کوي prolactin hormone چې د direct کار کوي ٹھیک ده دسه
میلانوسایټس هارمون چې میلانوسایټ سټیمولیټینګ هارمون ډایرکټ کار کوي ټیک ده. خو ان سم ادر انډایرکټلی او دا انټیریور پیچوټری ګلینډ چې د انټیریور پیچوټری لوب دا ځینې باډي فنکشنز انډایرکټ هم کنټرول کوي. څنګه؟ بای کنټرولینګ ادر انډوکراین ګلینډز. لکه د دې تایراید ګلینډ ته به څوک ته سیکریشن کوه نو خو موږ ویلو چې اول په سر به د دې نه تایراید ریلیزینګ فیکټر ریلیز شي अब انټیریور لوبر پیچوټری ګلینډ ته راشي. په انټیریور لوبر پیچوټری ګلینډ کې به تایروټروف سیلز چې دی هغه اکټیویټ کی او تایروټروف سیلز چې دی هغه تایراید سټیمولیټینګ هارمون ریلیز کی. نو تایراید سټیمولیټینګ هارمون چې دی او بیا تایراید ګلینډ ته راشي او تایراید ګلینډ ته به تایراکسین سیکریټ کا. نو خو دی انډایرکټ فنکشن وکړو مطلب تایراکسین خو ریلیز کو خو د یو بل ګلینډ په سټیمولیشن باندې ټیک ده. نو انټیریور لوبر پیچوټری ګلینډ سیکریټس ا ټوټل اف 6 هارمون. انټیریور لوب چې دی 6 هارمون خارجي او چې انټرمیډیټ لوپ وسره شو جو بیا وشو اډینو هایپوفایسس. نو 6 هارمونز خارجي پای کې سلور دادی تایراید سټیمولیټینګ هارمون TSH او اډرینو کارټیکوټروپیک هارمون ACTH او FSH فالیکل سټیمولیټینګ هارمون او لیټینایزینګ هارمون. موږ په تیر لیکچر کې ویلو چې فالیکل سټیمولیټینګ هارمون ته او لیټینایزینګ هارمون ته د دوه ته ګونیډوټروپینز ټیک ده. دا ګوناډز مطلب ګوناډ سټیمولیټ کوي. دا ګوناډل هارمونز دي ټیک ده. ګوناډ سټیمولیټ کوي ټیسټیز او اوریس اول ته کې سپرماټوجینیسس اوجینیسس او ټسټوسترون استروجن پروډکشن کوي. د ادر ټو هارمونز ار هیومن گروث هارمون او بل چې پکې د هیومن گروث هارمون د سیکریټ کوي د انټیریور لوبر پیچوټری ګلینډ او بل پرولیکټین. خاول منګ راځو انټیریور لوبر پیچوټری ګلینډ هارمون او نه چې کوم هارمون د هیومن گروث هارمون. هیومن گروث هارمون یو ته بل نوم یې سوماتوټروفین هیومن گروث هارمون یا ته بل نوم یې سوماتوټروپین. دا چل کوي دا اٹ از انوالوډ ان باډي گروث. د باډي گروث کوي and involved in body development overall body growth. د دې ټارګټ چې یو سیل نه دی د ټارګټ مطلب دا چې بلډ سیکریټ شو د دې ریسپټر په هر باډي سیل باندې دی. د ریسپټر یوازې په تایراید ګلینډ نه دی د ریسپټر په هر باډي سیل باندې دی. دا د هر باډي سیل گروث کې د سیل گروث کې د هر سیل ډیویژن کاس کې. نو چې سیل ډیویژن کېږي سیل گروث کېږي نو مطلب پروټین ورته پکار دي نو انکریز د ریټ اف پروټین سنتھیسس. او چې پروټین کېږي نو هر سیل امینو اسید پکار دي انکریز د ریټ اف اپټیک اف امینو اسید بای ایچ اینڈ ایوری سیل اف د باډي. هر یو سیل ته چې ته امینو اسید ډیر دننه کړي چې ډیر دننه کړي د پروټین سنتھیسس ډیر وشي. پروټین سنتھیسس ډیر وشي سیل گروث وشي. سیل گروث وشي نو سیل به ډیوایډ شي. چې سیل گروث سیل ډیوایډ شو باډي گروث وشو. باډي گروث وشو باډي ډیولپ شو. In also involved in the maturation of the body. Body physically, sexually, emotionally, chemically, body سکیږي maturate کیږي. نو سوماتوټروپینز چې یا هیومن گروث هارمونز چې دي دا د باډي په ډیولپمنٹ کې د باډي په گروث کې په سیل ډیویژن کې په ریټ اف پروټین سینتھیسس کې مطلب دا هارت ټیشوز هم افیکټ کوي او سافټ ټیشوز هم څه کوي افیکټ کوي. د دې ټارګټ هارت ټیشوز هم دی او سافټ ټیشوز هم. مطلب هارت ټیشوز زموږ مطلب لکه بونز کارټیلیج. سافټ ټیشوز مطلب زموږ مسلز ټیک ده. نو دا د مسل الانګیشن هم کوي مطلب د لاس اډوکې موږ دی د لاس ته مسلز موږ دی. باډي ارګنز مطلب سپو خېټه وګدیږي نو دنه چې کوم انټرنل باډي ارګنز د هغې گروث هم کوي. نو دا پروپورشنل گروث کوي. هیومن گروث هارمون ته بل نوم موږ وایو لکه اوس ګورئ موږ دوه قسم هارمون یو انټیریور پیچوټری لوب دوه قسم هارمون خارجي. یو ته موږ وایو پرایمري هارمونز یو ته موږ وایو سیکنډري هارمونز. پرایمري هارمونز هغه چې هغه ډایرکټ ایکشن کوي بل څه ګلینډ اکټیویټ کوي. سیکنډري هارمون چې دی هغه TSH دی مطلب د سیکریټ کو د لپاره د بز یو بل ګلینډ ته تایراید ګلینډ ته اب د سټیمولیټ کوي اته به د تایراکسین سیکریټ کا. نو دا بیا زموږ سره شو سیکنډري هارمون. نو سیکنډري هارمون د لپاره کې یو ټکی راځي ټروپیک. نو ټروپیک ټکی چې د کم هارمون سره راغلو د دې مطلب ټروفیک مطلب به زموږ سره دی ټو سټیمولیټ other glands چې نور ګلینډ سټیمولیټ کی. د دې لپاره موږ کوم ټکی استعمالو د دې لپاره موږ دا ټکی استعمالو ټروفیک. نو ټروفیک هارمون چې کم زم راغی زموږ سره نو د دې مطلب بدای چې this hormone will stimulate other gland. دا هارمون په نور ګلینډ سټیمولیټ کوي. نو کدی ته موږ سوماتوټروپیک هارمون وای هم بټیږي. ولې ځکه چې دا هارمون چې د اول په سر لیور ته لاړ شي او په لیور کې الته کې خاص قسمه سیلز دي سوماتوسټاټین یا سوماتومیټین سیلز وته وي یا به ته موږ وایو انسولین گروث لایک فیکټرز هغه دا سټیمولیټ کوي او هغه بیا په پوره باډي کې مطلب سپریډ کیږي دا لاسه گروث کیږي. یا مطلب موږ وایو چې په دې لیور کې خاص قسمه انډوکراین سیلز دي واړه سیلز پکې انډوکراین سیلز هغه هم د اکټیویټ کوي. نو چې دا نور سیل نه اکټیویټ کوي ځکه وته
ټروفیک هارمون دوی ته موږ سومټوټروپیک هارمون وایو. داسې خو بهر حال دې ته تاسو ډایرکټ نشئ خو چې به د کوم ګلینډ اکټیویټ کوي. خو خیر ما تاسو چې په لیور کې داسې واړه واړه انډوکراین سیلز دی هغه د اکټیویټ کوي، په کډنیز کې واړه واړه انډوکراین سیلز دی هغه د اکټیویټ کوي او د هغونه هارمونل سیکریشن کوي. نو دې ته معلوم سومټوټروپیک هارمون موږ ویل شو. خو جنرال نیم به سي گروث هارمون. خو ځدی ډیسارډر زوم راتلی شي په هایپر سیکریشن کیس کې، هایپو سیکریشن کیس کې. که نارمل سیکریشن کیږي خو بیا به نارمل باډي ګروث وي. اوس که کم سیکریشن کیږي نو هایپو سیکریشن یا ورته موږ لیس سیکریشن وایو. چې کله لیس سیکریشن کیږي د هیومن گروث هارمون نو په ارلی سټیجز کې مطلب په وړوکوالي کې په چلډرن کې یا په ارلی سټیجز کې زمونږ سره په یو انډیویډوال کې گروث هارمون پوره سیکریټ نشو نو دغه وړوکی ماشوم به چیت پاتې کیږي. دې کنډیشن ته موږ وایو ډوارفیزم. سټنټډ گروث پکېږي، گروث به مطلب نه کیږي. د این علاوه کېدای شي چې ځینې پکې دي چې منټلی پکې هم ډسټرب یا مطلب برین ډیولپ شوی نه. ټیک ده، ځینې پکې دي منټلیټي کې لکه سپوز موږ په سرکسو کې واړه ماړه وګورو خو چیت واړی ډوار پاتې شوي دي. ټیک ده، خو بیا هم هغه منټلی دومره ایډوانس چې یاره مطلب داسې سرکس کې داسې نخرې پېښې کوي چې مطلب خلک خاندي. نو خاندول خو یو غټ ګران کار دی، سکل غواړي که نه. نو مطلب چې یاره د هغو انټیلیجنس کوشن برابر دی، د هغو انټیلیجنس برابر دی، منټلیټي د هغو برابر ده. ټیک ده، نو دې کازز ډوارفیزم. ډوارفیزم بیا دوه قسمه دی، یو ته موږ وایو پرولیک ډوارف، یو ته موږ وایو لورین ډوارف. نو پرولیک ډوارف هغه چې هغه منټلی ابنارملی او لورین ډوارف هغه چې هغه منټلی نارملی. خو بس چې په ارلی سټیجز کې کلم هیومن گروث هارمون کم نو دی به ډوارفیزم کاز کوي. او که په ایډلټس کې مطلب افټر د پیوبرټي بلې کېدو نه پس گروث هارمون نه سیکریټ کېدو نو بیا به په دې ایډلټس کې یو ډیزیز کاز کېږي سایمن ډیزیز. سایمن ډیزیز زیاتره په فیمیلز کې کېږي چې کله مطلب ډیلیوري کیسز وشي، ډیلیوري کې ډېر زیات سټرس وي، ډېر زیات مطلب پریشر وي، د هغې د لاسه بیا د اورال انډوکراین ګلینډ اورال پیچوټیک ګلینډ هارمون چې دا لیس سیکریټ کېږي. د هغې د لاسه مختلف قسمه ابنارملیټیز بیا پای کې پیدا کېږي. ټیک ده، لیکټیشن پای کې مطلب ډیوایډ کېږي او داسې مطلب منتلی چې کومه مینسټرل فلو ده هغه ډسټرب کېږي. خو موږ به څه وایو چې یاره گروث هارمون په ارلی سټیجز کې کمیدو نو ډوارفیزم به کاز کوي او که په مطلب افټر پیوبرټي کمیدو نو سایمن ډیزیز به کاز کوي. هایپر سیکریشن مطلب د نارمل نه زیات سیکریشن کېدو نو په ارلی سټیجز کې که په وړوکوالي کې د بلې کېدو نه مخکې سپوز هیومن گروث هارمون ډیر سیکریټ کېدو نو دا به یو ډیس اډر ډیولپ کوي ته موږ جایګنټیزم. مطلب باډي گروث په ډسپروپورشنټ وشي، ډیر زیات مطلب دا جامه به ډیره زیاته څه شي مطلب غټه شي، د اوورال مطلب لاسونه خپې به ډېر زیات غټ شي او هایټ به ډېر زیات غټ مطلب ډېر زیات ټال وي، مطلب ټالست مین اف د ورلد، ټالست پرسن اف د ورلد به تاسو لیدلی. نو جایګنټیزم په دې کې څه کېږي کاز کېږي مطلب ګوریلا لایک پیسي. ټیک ده، ګوریلا لایک اپیرنسي. نو جایګنټیزم چې مطلب هایټ ډېر زیات شي. او که په ایډلټس کې مطلب د پیوبرټي پورې نارمل خو د بالغ کېدو نه پس بیا د زیات شو هایپر سیکریشن وشو، بیا په ایډلټس کې یو کنډیشن کاز کوي هغې ته موږ وایو ایکرومیګیلي. ایکرومیګیلي ستاسو سره د ورډ نوم پته لګي. ایکرو مینس ایکسټریمیټیز، ایکروسوم مطلب اینډ سر. نو ایکرو مینس اپنډیجز، ایکسټریمیټیز سرونه. میګیلی مینس انلارجنګ چې کله د باډي ایکسټریمیټیز غټ شي، لاسونه ډېر زیات مطلب اوږده شو غټ شو، ګوتې ډېر زیات اوږدې شوې غټې شوې، خپې ډېر زیات اوږدې شوې غټې شوې، سر ډېر زیات اوږد شو غټ شو، پوزه ډېر زیاته غټه شوه اوږده شوه، یا د لاندې چې کومه جامه ده دا ډېر زیاته غټه اوږده شوه. نو ډسپروپورشنټ ګروث په دې کېږي. نو کیریکټرایزډ بای انلارجنګ اف هینډز، enlarging of feet, so enlarging of the lower jaw, enlarging of the nose, enlarging of the skull. So acromegaly په دې کې څه کېږي کاز کېږي. بل هارمون چې دی نو هغه زموږ سره دی TSH. زموږ پکې څه دی TSH. نو TSH چې دی تایراید سټیمولیټینګ هارمون. دا هارمون به څوک سیکریټ کوي؟ گروث هارمون به هم دی سیکریټ کوي، TSH به هم دی سیکریټ کوي. خو TSH چې دی سیکریټ کوي نو اول په سر به انټیریور لوب پیچوټیک ګلینډ ته سره راغلی، دته به اول راغلی تایراید ریلیزینګ فیکټر. اول په سر به دته راغلی تایراید ریلیزینګ فیکټر یا تایراید ریلیزینګ هارمون. د کوم ځای نه ورته راغلی؟ د هایپوتلمس ته. دا تایراید ریلیزینګ فیکټر چې دلته راشي دلته به تایروټروپ سیلز به ورته وایي، اب دا اکټیویټ کړي تایروټروپ سیل نه به TSH سیکریټ. دا TSH به اوس کوم ځای ته ځي؟ دا به اوس ایډرینل ګلینډ ته ځي، دا تایراید ګلینډ ته به ځي او تایراید ګلینډ ته وایي چې ته تایراکسین سیکریټ کړه. نو TSH سټیمولیټ د تایراید ګلینډ.
دا چې کله دیني سیکریټ شو په تیر لیکچر کې موږ د ټي آر اف او د نورو خبره کول چې مطلب هیومن گروث هارمون ریلیزینګ هارمون هغه چې نه سیکریټ شو نو مطلب هیومن گروث هارمون هم نه سیکریټ کړي د چې ټي آر اف نه سیکریټ شو نو مطلب ټي اس ایچ هم نه سیکریټ کړي نو ټي اس ایچ سټیمولیټ د thyroid gland انټر هغه thyroid gland مخ ته سټیمولیټ کوي ټو سینثسایز thyroxine چې thyroid gland ته څه پیدا کوي thyroxine نه علاوه د thyroid gland ډیولپمنٹ کنټرول کوي د thyroid gland ډیویژن نمبر اف سیلز کې مطلب ته کې سیل ډیویژن کوي نو thyroid gland چې هغه په تعداد کې نمبر اف سیلز شي زیات شي چې کله thyroid gland سیل ډیر زیات شي الته کیوبایډ لیپیتیلم پاک لګیدل پیرا پالیکولر سیلز پاک لګیدل نو الته کې thyroxine ډیر سیکریشن کیږي thyroxine چې څومره سیکریشن کیږي باډي بی ام آر مطلب میټابولیزم به زیاتېږي باډي هیټ جنریشن کیپاسټي به زیاتېږي نو نمبر اف سیلز ولهم زیاتېږي او دغه نه علاوه د thyroid gland secreting activity چې کوم thyroxine خارجي اول هم کنټرول کوي نو it control the development hormonal secretion and function of the thyroid gland so go TSH دریم چې کوم هارمون د ACTH adrenocorticotropic هارمون adrenocorticotropic هارمون به کله سیکریټ کیږي adrenocorticotropic هارمون با anterior lobe of pituitary gland اله سیکریټ کوي چې کله د anterior lobe ته زموږ سره سره غلي زموږ سره راشي CRF یا ته موږ CRH corticotropin releasing هارمون یا corticotropin releasing factor نه بدله corticotrop سیلز چې اب اکټیویټ کی corticotrop سیل نه به adrenocorticotrop هارمون سیکریټ شي او دا adrenocorticotrops هارمون چې دی دا به adrenal gland ته ځان رسي او د adrenal cortex په سټیمولیټ کوي adrenal cortex چې کله سټیمولیټ کیږي دا غینه به corticosteroid هارمون ریلیز کیږي او corticosteroid هارمون چې پای کې به درې قسم دي glucocorticoid mineralocorticoid sex corticoid ټیک دا دغه مثال الډوستيرون ټیک نو دا هارمونز نو they stimulate adrenal cortex of the adrenal gland to release corticosteroid دا به corticosteroid aldosterone شو glucocorticoid sex corticoid androgen دا یو دي هارمون د چر دام sex هارمون سره خارجي کی په میل کې په فیمیل کې د adrenal cortex څخه خارجي په شریکو ته موږ ټول مت corticosteroid دین علاوه په سټرس کنډیشن کې داسې کی ریلیز کی بل هارمون چې دی FSH او LH FSH او LH ته په شریکه باندې موږ وایو gonadotropin هارمونز دې دوه ته په شریکه باندې موږ څه وایو gonadotropin هارمونز gonadotropin هارمون ته موږ ځکه وایو چې مطلب دا چې دا ګوناډز افیکټ کوي دا د ګوناډز ډیولپمنٹ افیکټ کوي د ګوناډز هارمونل سیکریشن چې هغه افیکټ کوي نو gonadotropin هارمون دوه دي موږ سره FSH یو LH FSH چې د فالیکل سټیمولیټینګ هارمونز نو په میل کې ګوناډز ته موږ ټیسټیز وایو او په فیمیل کې موږ ګوناډز ته اوریز وایو نو په میل کې چې دی په ګوناډز کې په میل ګوناډ کې ټیسټیز او په ټیسټ کې دنه خاص قسمه فالیکل چې موږ د سیمینیپیرس ټیبیولز وایو نو دا په میل کې د سیمینیپیرس ټیبیول ډیولپمنٹ کوي خو په فیمیل کې به FSH په فیمیل کې به FSH چې دا به په اووریز کې د اوویرین فالیکلز ډیولپمنٹ کوي نو په میل کې دا د سیمینیپیرس ټیبیول ډیولپمنٹ کوي او په فیمیل کې دا FSH د اوویرین فالیکل ډیولپمنٹ کوي د دې علاوه FSH چې د ګیمیټوجینیسس کې انوالو دی مطلب د فارمیشن اف ګیمیټ سیکس سیل سپرم وکنه نو ان دا اوس ګوره د میل لپاره سیمبل ان میل سټیمولیټ سپرماتوجینیسس ورډ کو ګیمیټوجینیسس کوي خو په میل کې بس سپرماتوجینیسس کوي او په فیمیل کې سټیمولیټ اوجینیسس نو دا به یادول غواړي چې FSH په میل کې څه کار کوي سپرماتوجینیسس په فیمیل کې اوجینیسس په میل کې څه ډیولپ کوي سیمینیپیرس ټیبول په فیمیل کې څه ډیولپ کوي اوویرین فالیکل دین علاوه ان فیمیل آلسو امپورټنٹ فار د سینتھسس اینڈ میچوريشن اف اوویرین فالیکلز په اوریز به موږ وایو ریپروډکټیو چپټر کنه مخته ان شاء الله یو کلاس په ولو په اوریز او ټیسټیز باندې نو د اوریز انټرنل اناتومي سټډي کو نو پای کې دنه واړه سیکل ایکسټرکچر دی موږ د اوویرین فالیکلز وایو او دا اوویرین فالیکل چې دا ډیولپ کیږي ټیک دا په اوویرین فالیکل کې دنه مطلب یک ډیولپ کیږي هر منثلی سایکل کیږي هر منسترو سایکل کیږي پای کې او ریلیز کیږي نو دا امپورټنٹ فار د سینتھسس اینڈ میچوريشن اف اور فالیکل یو اوویرین فالیکل ډیولپ کوي او دا غي میچوريشن کوي LH چې نو LH هم دام gonadotropin هارمون دم په ګوناډز باندې پټ کوي مطلب دم په ټیسټیز باندې ډیولپ کو په ټیسټیز کې سیمینیپیرس ټیبیول ډیولپ کول او په ټیسټیز کې سپرماتوجینیسس کو واز دی FSH اوریزم افیکټ کول خو په اوریز کې اوویرین فالیکل ډیولپ کول د اوویرین فالیکل میچوريشن کو ټیک ده او اوجینیسس به ډیولپ کو دین علاوه کله چې اوویرین فالیکل ډیولپ کیږي چې څومره FSH سیکریټ کیږي د ګراف په واسو نو اوویرین فالیکل ډیولپ کیږي چې څومره اوویرین فالیکل ډیولپ کیږي نو هغه ته بیا موږ ګرافین فالیکل وایو څه ته وایو ګرافین فالیکل نو ګرافین فالیکل د چا د لاسه ډیولپ کیږي دا ډیولپ کیږي اوریجینیټ کیږي د FSH د لاسه ګرافین فالیکل ته څوک سیکریږي FSH خپل عمل په فیمیل کې په ګرافین فالیکل کوي او ګرافین فالیکل داغه په ریاکشن کې
څه خارجي ایسټروجن. نو ایسټروجن چې دا فیمیل سیکس هارمون دی کوم چې فیمیل سیکنډري سیکشوال کریکټرز ډیولپ کوي ټیک ده او مطلب فیمیل سیکنډري سیکشوال کریکټر چې څومره دي هغه د ایسټروجن د لاسي خو ایسټروجن به څوک ریلیز کوي ګراپین پالیکل. ګراپین پالیکل کوم ځای کې دی د اوویرین پالیکل نه جوړیږي. په کوم ځای کې جوړیږي په اووریز کې. دته د کوم هارمون په ذریعه سره جوړیږي FSH. LH د ایبریویشن د لیوټینایزینګ هارمون. لیوټینایزینګ هارمون لیوټین خاص قسمت سیل یلو کلر سیلز ټیک ده. خو اوس بدای چې لیوټینایزینګ هارمون ته موږ په میل کې انټرسټیشل سیل سټیمولیټینګ هارمون وایو. انټرسټیشل سیل سټیمولیټینګ هارمون به ته وایو. هغه ځکه سپوز د یو ټیسټیز والا ما سپوز دا زما سره شو یو ټیسټي او سپوز موږ د دې ډایسیکشن کړل ټیک ده. نو په ټیسټیز کې تاسو لیدلی چې لابیولز په دې کې تاسو کا سټډي کړي لابیولز په دې کې ټیک ده 250 والا 300 لابیولز او په هر لابیول کې د 3 والا د سلورو پورې سیمینیپرس ټیبیولز دي. چې سپرماتوجینیسس مونږ کوو تفصیل سره به وایو. نو دا سیمینیپرس ټیبیول دي. اوس د دې یو لابیول او د بل لابیول په منځ کې بهر خاص قسمه سیلز هغه ته مونږ وایو انټرسټیشل سیلز. انټرسټیشل سیلز ټیک ده دا ټیسټیز ده. اوس دې سیلز ته بل نوم وایي لیډیک سیل. لیډیک سیل یا به ورته وایي انټرسټیشل سیلز. اوس دی انټرسټیشل سیل ته چې کلم LH راغی په میل کې نو دا انټرسټیشل سیل به ټسټوسټرون سیکریټ کی. نو یو خو به ټسټوسټرون چې کله په بلډ کې لاړ شي په پوره باډي کې سرکولیټ شي نو دی به په میل کې سیکنډري سیکشوال کریکټرز ډیولپ کی. اګریشن شو باډي مسکولرچر ډیولپ شو ساوند چې دغه چینج شي فریکوئنسي لو پیچ شي د دغه علاوه نو او د دې سره سره دا ټسټوسټرون چې کله دې ته سره راغی چې کله دې ته LH سره راغی لیډیک سیل ته انټرسټیشل سیل ته نو دې به ټسټوسټرون سیکریټ کی. ټسټوسټرون چې دی هغه به سیمینیپرس ټیبیول ته ځي او په سیمینیپرس ټیبیول کې سپرماتوجینیسس روان دی او سپرم ډیولپ کیږي. نو انډایرکټلی دا هم د سپرماتوجینیسس کې انوالو دی خو مین کار یې څه دی د ټسټوسټرون پروډکشن کول په چا کې په میل کې دا د LH کار دی. ان میل LH یو ته انټرسټیشل سیل سټیمولیټینګ هارمون ولې چې دا انټرسټیشل سیل سټیمولیټ کوي. لیډیک سیل انټرسټیشل سټیمولیټ د لیډیک سیل سټیمولیټ کوي ټو ریلیز ټسټوسټرون چې ټسټوسټرون سیکریټ کوي. یو خو ټسټوسټرون ویچ کازز میل سیکنډري سیکشوال کریکټر میل سیکنډري سیکشوال کریکټر ډیولپ کوي. د دې نه علاوه دا ټسټوسټرون چې دی دا ځي هلته کې سیمینیپرس ټیبیول ته او د هغې چې کوم جرماین لیپیتیلیم دی د هغې مطلب ډیویژن کیږي او هلته کې سپرماټوزوا سپرم چې د هغې ډیولپمنټ کوي. اوس په فیمیل کې LH څه کوي؟ موږ خو وایو چې په FSH په میل کې هم کار کوي فیمیل کې هم ولې ګونیټس خو په دواړو کې دي. نو دغه شان LH چې دی په فیمیل کې پروموټس اوولیشن چې کلم ګراپین پالیکل څم مچې ورشي د چا د لاسه FSH د لاسه نو بیا پکې یو ورځ راځي د اوولیشن نه مخکې په 14 ډے باندې په هغه ورځ باندې په 14 ډے باندې کله موږ منسترول سایکل وایو نو هلته کې LH سرج وشي LH ډېر زیات شي چې LH کله ډېر زیات شي پروموټس اوولیشن وشي هغه مچې ور ګراپین پالیکل چې هغه رپچر شي چې رپچر شي نو اوته ریلیز شي اپلوپین ټیوب ته ټیک ده. او دا غین علاوه چې رپچر ګراپین پالیکل دی هغه څه ته بدل شي هغه یو بل باډي ته دا ګراپین پالیکل چې کله مچې ورشي او و ریلیز کی نو دا رپچرینګ ولا چا وکړو دا ولا LH وکړو د دې ګراپین پالیکل نه څه ډیولپ شي د دې یو بل باډي ډیولپ شي یلو باډي به ته موږ وایو باډي ته سوی کارپس او لیوټیم مینز یلو یا لیوټین سیلز دی. لیوټین سیلز یو باډي ډیولپ شي کارپس لیوټیم به ته وایو څه به وایو کارپس لیوټیم دا ان شاء الله په منسترول سایکل کې وایو. نو promotes ovulation یو خو ovulation وکي release of egg ooa وکي from the rupture Graafian follicle also important for the development of corpus luteum او بل د Graafian follicle نه ډیولپ شو corpus luteum وس Graafian follicle څه سیکریټ کو استروجن ټیک ده خو په corpus luteum باندې څوک اکشن کوي په corpus luteum باندې با LH اکشن کوي دې ته بس LH هورمون راځي نو چې کله corpus luteum بس LH هورمون راځي نو دا یو بل هورمون سیکریټ کوي دا غنوم دی پروجسترون نو پروجسترون چې څومره سیکریټ کیږي نو یو خو به دا مطلب یوټرس چې دی فیمیل کم ووم چې دی هغه به یو پریپیر کوي د څه دپاره پریپیر د یوټرس فار د امپلانټیشن اف ایمبریو مطلب چې ایمبریو پکې امپلانټ شي د هغې دپاره به یوټرس پریپیر کوي ان آلسو کاز د ریلیز اف پروجسترون او څه ورسره ریلیز کیږي پروجسترون ورسره ریلیز کیږي او چې کله هم پروجسترون ریلیز کیږي نو د دې سره سره LH چې یو پروجسترون ریلیز کوي خو د دې نه علاوه پرولیکټین ریلیز ورسره هم کوي
کوم چې ممري ګلینډز ډیولپمنٹ کوي پریګننٹ وومن کې او بل د سره سره ملک پروډکشن کوي. نو موږ وی چې اپیسج چې د خو مطلب ګیمیټوجینیسس ور ال د مطلب انوالو اوس اپیسج په میل کې سپرمټوجینیسس کوي مطلب سیمینیپرس ټیبول ډیولپ کوي پای کې سپرم ایوال کیږي او په فیمیل کې چې د ګروفین فالیکلز اوویرین فالیکل ډیولپ کوي او په اوویرین فالیکل کې دا غي مچوریشن کوي. ټیک ده او چې کلم اوویرین فالیکل ډیولپ کیږي هغه ایسټروجن پیدا کوي. وس ال چې د په میل کې لیډک سیل یا انټرسټیشل سیل سټیمولیټ کوي دا غي د لاس ټستوستيرون هورمون پیدا کیږي. نو سیکنډري سیکشوال کریکټر سیکنډري ټستوستيرون چې د علاوه سیمینیپرس ټیبول ته ځي او الته کې کوم سپرمټوجینیسس د هغه ښه اډوانس کوي هغه ښه فیسیلیټیټ کوي. نو مطلب انډایرکټلی ال چې د هم په سیکنډ والے په سپرمټوجینیسس کې خو په فیمیل کې ال چې په فیمیل کې ال چې کله د سرچ تور سي د LH کانسنټ د LH کوم مطلب هارمونز کوم سیکریشن د هغه د پیسج نه زیات شي نو په هغه ورځ باندې LH چې د مچور ګرافین فالیکل رپچر کی دا هغه نه کارپاسیلیوټم ډیولپ شي. کارپاسیلیوټم یو یلو باډي ده لیوټین سیریز باندې مشتمل او LH بیا راځي او دا یو ټمپرری انډوکراین ګلینډ دی تقریبا د 14 ډیز لپاره خو که سپوز امپلانټیشن اف ایمبریو شو فرټیلایزیشن ونه شو نو دا بیا ډیجنریټ شي او بیا یو نوې ګرافین فالیکل ډیولپ کی خو مخته مونږ وایو. نو کارپاسیلیوټم د دې په ریزلټ کې بیا سړي سیکریټ کوي. کارپاسیلیوټم چې د پروجسترون سیکریټ کوي. پروجسترون چې دغه په فیمیل کې پریګننسي مینټین ساتي. نو ګرافین فالیکل ایسټروجن سیکریټ کوي پیسج په وجه او کارپاسیلیوټم پروجسترون سیکریټ کوي. دوه فیمیل سیکس سیکنډري سیکس هارمون دي. خاص بل چې کوم هارمون د LH په وجه پیدا کیږي یا پرولیکټین دی. نو پرولیکټین خو عمر بر نه هو پرولیکټین چې دی دا خو سایکل په میل او فیمیل کې دوانو کې په فیمیل کې کېږي. ټیک ده عمر بر مینوپاز پورې 45-50 ایئرز پورې. اوس پرولیکټین هارمون چې دی نو د خو صرف په هغه ټایم کې مطلب ریلیز کیږي کم ټایم چې مطلب لیکټیشن کوي مطلب مدر څخه فیمیل څخه لیکټیشن کوي پي ور کوي ممري ګلینډز ډیولپمنٹ. نو پرولیکټین چې د ډیورینګ پریګننسي د LH د لاسه دیم سیکریټ کیږي نو سټیمولیټ د گروث اف ممري ګلینډز کوم چې میملز دي. ټیک ده مطلب ینګ منز برت ور کوي او مطلب اوله بیا لیکټیشن وته کوي. نو د سټیمولیټ د گروث اف ممري ګلینډز یو خدای ممري ګلینډز مطلب گروث کوي پای کې کوم ډکټ سیستم د لابیول سیستم د اپ کې ایوالویټ کوي مطلب خپرو ډکټوریل سیستم پکې ایوالو شي. دنه علاوه سټیمولیټ د سینتھیسس اف ملک سینتھیسس د ملک پروډکشن. نو د ملک پروډکشن با فیمیل کې ممري ګلینډز کې د ملک پروډکشن دا څوک کوي دا به کوي پرولیکټین. دا یادول غواړي چې ملک پروډکشن ملک سینتھیسس ملک میکینګ دا کوم هارمون دی پرولیکټین. خو د ممري ګلینډز دا چې کله مطلب سکینګ کیږي ماشوم په کله خله کې دی مطلب ینګ ون په خله کې دی مطلب هغه سکینګ کوي د سکینګ دراسه بیا سټیمولس کریټ کیږي ناغه بیا اکسیټوسین کوم چې مطلب هغه پوزټیو لوب پیچوټو ګلینډ دی هغه سټیمولیټ کیږي دا هغه د لاسه بیا اکسیټوسین سیکریټ کیږي او اکسیټوسین چې دی هغه ملک ایجکټینګ هارمون دی. نو پر مخته موږ وایو چې مطلب پوزټیو لوب پیچوټو ګلینډ چې دا دوه هارمونز خارج دي. یو ته موږ وایو اکسیټوسین یو ته موږ وایو RDH. نو اکسیټوسین خو ماته تاسو لیکلی هم په تیر لیکچر کې اکسیټوسین چې دی ملک ایجکټینګ هارمون دی MCQs کې راځي کنه ملک ایجکټینګ هارمون یا ملک ریلیزینګ هارمون. نو ملک ریلیز کول د چا کار دی دا د اکسیټوسین کار دی. ټیک ده خو ملک پیدا کول د چا کار دی ممري ګلینډز کې د پرولیکټین کار دی. اوس پرولیکټین چې دا خو به عمر بر چې دی دا خو به موږ وی چې دا باندې ریلیز کیږي کنه صرف مطلب لیکټیشن په دوران کې. نو چې کلم دلته کې تاسو سره پرولیکټین ریلیزینګ فیکټر راځي نو دی و پرولیکټین سیکریټ کوي. چې کلم مطلب هغه لیکټیشن دوراني ختم شو نو بیا دلته کې پرولیکټین انهبیټینګ فیکټر راځي ا بدلته کې الکتروټروپ سیلز چې کوم یو دي هغه به سټیمولیټ کې چې تاسو انهبیشن وکړئ نو پرولیکټین مت سیکریټ کوي. په دې طریقه باندې دا زموږ سره هارمونز او د انټیریور لوب اف پیچوټری ګلینډ. نو امید به ساتم ان شاء الله چې تاسو به سره صحیح زده کړئ مخته به دا کوشش کوو په دغه طریقه روان یو سره روان چې کوم څنګه لیکچر دی انټرمیډیټ لوب وایو او فوسټر لوب اف پیچوټری ګلینډ وایو.